چا باندې چې کاله علم کیږي او بار بار پې کیږي او د خلک دینه باز نه راځي. د کاله علم باره کې ما تېره ویډیو کې هم وضاحت وکړو. هغه چې چا باندې کاله علم څنګه کیږي او څنګه خلک کوي، نو هغه ما پهله ویډیو کې وضاحت وکړو. څوک هم کتل غواړي هغه ویډیو هم کدی شي دینه مطلب مخکې ویډیو ده. بهرحال دی کې مختصر بیان کم چې کاله علم په چا باندې چې دغه څه علامت وي، د انسان روزګار تباه کېږي ورسره، ورځ تر ورځه صحت خرابېږي ورسره، مخ بالکل په بله باندې وړي، چهرې پته نه لګي دا هغه انسان دی. کله تبه وي، کله یو بیماري ښه کېږي بله راځي، بله ښه کېږي بله راځي. د بیمارۍ باندې ډاکټران نه پوهېږي، هر قسم دوایانې، هر قسم ټیسټونه، هر قسم سټ سکن هغه کوي، خو انسان ته فایده نه راځي. دا نه وي چې زه به ښه شم او دا خوښۍ دی وي چې به زه مړ شم بس ماله مرګ راشي، مرګ هر ټایم خوښي ځان ته. نو دغه کسان چې جادو په وجه باندې ډېر سخت تنګ وي، د عمل هغې وکړي، دا ضرور وکړي، دا مه سکپ کوئ او مې دغه کوئ، دا مه کوئ چې یاره زه خو نه شم کولو، ګران دی دا به راسو کوي. په خپله وکړئ، فایده وګورئ انشاءالله چې فایده ورته مې زندګي به دې بدله شي. که روزګار کې بندې شوي، رشتو کې بندې شوي، نوکرۍ کې بندې شوي، څه کې هم بندې شوي دي، څه ستاسو ټولې مسئلې ختم شي. هغه ورځ هم زه تللی مې بټ آباد ته، یو مریض و، هغه غریب هر څه جمع کړي، هر څه یې ښه کلیر دي او بیا هم کاغذونه درکړي، هغه چې موږ د سخت سحر پې بند شوی او سحر په وجه باندې ډېر به انتهایي خراب کړی و. ښه غټ پروفیسر و، ښه غټ دغه. خو بهرحال هر څه الله کی قسمت د الله طرف انسان ته ملاویږي، ښه بد د الله طرف وي. خو بهرحال دا انسانان دې لپاره کې چې انسان مخکې پروموشن نشي، مخکې ترقي ونشي، مخکې دې خوار شي. نو الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي او الله تعالی موږ تاسو د کوډګورو جادوګرو نه په امن کې وساتي. نو که چا باندې هم دغسې سحر کې څوک ګیر وي او د باندې جادوان بار بار خلک کوي، نو یو خو د هغې د توبې د ویستلو دپاره د عمل ضرور وکړي چې څوک هم نه باندې کوي، په خپله به توبهګار کېږي، د عمل به بیا دي کلم بچا نه کوي، توبهګار کېږي. که دې کې عامل به هم خرابېږي چې کم کس خلکو له غلط تعویضونه کوي او چې کم کس کوي هغه هم پکې خپله ذلیله کېږي. د الله جل شانه د صفتونو نومونه دي، دا شروع کې سهار او ماښام 313 کرته وایه، اول و اخر ته 11 بار درود شریف وایه. تصور کې وایه چې خدای ما باندې څه شیز دی، هغه رانه هر څه ختم کړي، انما الاعمال بالنیات. یا الله هر څه ما بدن کې سم وي، څه قسم بیماری وي، بندش وي، کوډ وي، منتر وي، خدای رانه لرې کړي او ماله صحت راکړي. څوک شرمندګي خدای دا په هغې الټه کړي. عمل دی یا الله، یا سلام، یا حافظ، یا حفیظ، یا جبار، یا قهار، یا متکبر، یا منتقم، یا مذل، یا قادر، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد، یا احد، یا احد، یا صمد. دا الفاظ ویلي. نو دا شروع کې انشاءالله فائدې وګورئ چې څوک هم نمایندګي په خپله به د مافیل راځي توبهګار کېږي به. دا ویډیوګانې چې کومې زه کوم دا هېڅوک داسې شیزونه چې نه چاته شیر کوي او نه ښیي. هر کس دا ځان سره ښیي چې زه په دې پیسې ګټم، ماله پیسې راځي، زه پې دا کوم. الحمدلله موږ دا وایو چې موږ دومره علم زده کړی دی، دې دپاره نه زده کړه چې خلک لوټ کړي، دې دپاره نه زده کړه چې خلکو ته فایده ورسي. ها البته دلته کې څوک علاج راشي، علاج معالجه کوي، هغې طرز طریقې څه رولز په رول باندې که علاج کولو شي بېشکه هغې ته هغسې علاج کوو. که خرچه پې راځي کوم داسې فري هغه څنګه وي هغه بیا حساب کتاب دی. خو بهرحال چې کومې ویډیوګانې زه کوم دا زه خپله هم مریضانو ته کوم، تاسو په خپله شروع کړئ، نه ماله راځي، نه بل راځي، نه بل په خپله علاج کېږي. نو دا شروع کړئ. د چا څه قسم مسلې تاسو کمنټ کې هم تپوس کولی شئ انشاءالله، یا ویډیو پې جوړول هغه هم ته جوړو انشاءالله. او بله خبره ده چې بعضې کسان تپوسونه کوي، موږ ته خپل نمبر راکړه، اکثر کمنټونه کې نمبر خلک غواړي. هره ویډیو کې ویلم ښه نه ښکاري راته ځکه خلک به شي خپل یوټیوب دپاره کوي. خو بهرحال یوټیوب چینل کې زما نمبر شته، مفتی فیصل 034 چونکې په ټیک ټاک باندې نمبر نه شیر کېږي، نو څوک هم نمبر اخلي هغه تاسو نمبر اخیستی شي، رابطه کولی شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.